کېنه دا ټول کېنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا هلکان ټول کېنه وایي ګینې بیا زه خبرې نه کوم دا هلکان ټول کېنه وایي دا هلکان ټول دا هلکان ټول کېنه وایي دا سټیج ته کوز کوي دا څه هلکان سټیج خیر دی خیر دا هلکان د سټیج نه کوز شئ دا هلکان د سټیج نه کوز کوي زه یا لکه دا ته ووایه دا شور پرېږدئ معصومه دا دې ته وایه دا هلکان شاته کوي او زه دې دا زه د آی سی ایف ملګرو ته ستاسو شکریه ادا کوم چې په دومره ګرمۍ کې تاسو زمونږ ډېر ګرم استقبال وکړو زه ډېر جذباتي تقریرونه وشو زه نن دوه درېو خبرو له راغلی یم او خان صاحب راستولی یم لہذا زه غواړم چې تاسو په کلار دا خبرې واورئ که چېرې تاسو په کلار دا خبرې نه اورئ نو زه ستاسو د جذباتو قدر کوم او زه به دا خپل تقریر پرېږدم زه خفه کېږم نه خو تاسو د تحریک انصاف بنیاد یې چې تاسو د تحریک انصاف په بنیادي فلسفه پوه نه شئ دا د پارټۍ نقصان هم دی دا زموږ نقصان هم دی دا ستاسو نقصان هم دی دا ملګرو ته وایي چې کینې په کلار دا ملګرو ته وایي چې په کلار کینې او دا خبره واوري زه نن ډېر اهم میټینګ و په هغه میټینګ کې قاسم سوري صاحب هم و 4 کاله کې ما سیاسي تقریر نه دی کړی چې کله د ګورنرانو کوشوی یم په یو جلسه کې مې تقریر نه دی کړی دی خو نن تاسو له راغلی یم تاسو ته خبره کوم او خان صاحب راستولی یم زما خبره به زه واورئ تاسو سره دا خبره څنګه کوم چې زه ستاسو په شان یو ورکر وم دا تحریک انصاف دی او دا د عمران خان پارټي ده چې ستاسو په شان یو ورکر گورنر پاتې شو تاسو کې هر سړی گورنر جوړېدی شي زه نوجوانانو ته 3 خبرې کوم ډېرې اهم دي کوم چې ما په 25 سال کې زده کړي دي نن هغه خبرې واورئ چې 96 کې موږ پارټي جوړه کړه او 97 کې الیکشن راغی نو موږ ته نواز شریف 35 سیټونه آفر کړ نو موږ خان صاحب ته وایي چې دا ډومبی الیکشن دی او دا 35 سیټونه به والو نو خان صاحب وی که چېرې دا 35 سیټونه موږ واغستو نو دا انقلاب به همدلته ختم شي موږ وی خان صاحب څه فیصله کې موږ الیکشن وکړو ټول سیټونه بیا لودو په 2002 کې چې د پرویز مشرف سره خبره شوه خان صاحب بیا انکار وکړو چې زه ستاسو د دې غلو اتحاد سره نه جوړېږم مونږه سوچ کو خلکو به وي خان صاحب لا سیاست نه ورځي چې د 2008 خبره رااله خان صاحب بایکاټ وکړو ما وی خان صاحب ولې بایکاټ کو چې نواز شریف نه کوي تاسو سره خو نواز شریف وعده کړی و په لندن کې چې ټول به بایکاټ کوو چې چا ریسټور نشي خان صاحب وی زمونږ ورځې لا نه دي ما وی خان صاحب زمونږ ورځې به کله راځي وی زمونږ ورځې به هله راځي چې قوم تیار شي نن قوم تیار دی ما ته د 25 کالو یو خبر را یادېږي چې دا هغه ټایم و چې خان صاحب انتظار کو نوجوانانو دا جذبه قذافي مخولې ده دا جذبه صدام حسین هم خولې وه خو فرق دا دی
چې هغې قوم نو تیار کړی نن دلته هر سړی ناست عمران خان دی دلته هر سټوډنټ ناست عمران خان دی او د هغه عمره جذبه لري دې ته وایي قوم تیارول نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عزیزانو فرمانه اشاره کوه شفرمانه اشاره کوه عزیزانو دا قوم ولې تیارولو خان صاحب دا دومره لوی منزلې ولې کوو دا نظریاتي تورې دا قوم دې ځای ته چې نن په عمران خان باندې ځان وچړي دا څه له تیارو دا ځکه تیارو چې زموږ دې ملک ته څه خطرات دي نوجوانانو تاسو ته بیا دا ریکویسټ کوم چې دا خبره په غور واورئ ما په 4 کاله کې سیاسي تقریر نه دی کړی خو دا تاسو ته ځکه کوم چې دا ستاسو د سټډي سرکل څه ده چې تاسو ته دا پته وي چې زه په تحریک انصاف کې ولې یم او زه عمران خان سره ولې ولاړ یم چې په دې تاسو نه پوهېږئ بیا مسله ده اول زموږ ملک ته څه مسله ده تاسو مسلمان مسلم نیوکلیر سټیټ یو موږ د مسلمانانو واحد نیوکلیر سټیټ یو موږ 22 کروڑ یو او یوازې پاکستانیان نه د ټولې دنیا مسلمانانو نظر پاکستان ته دی هغې د خپل لیډرشپ نه ناامیده دي هغې پاکستان طرف ته ګوري تاسو له خدای داسې جغرافیایي پوزیشن درکړی دی چې د کراچۍ او د ګوادر ساحل نه تاسو د ثابت میډل ایسټ دفاع کوئ موږ سره میزایل دي موږ سره ایټم بم دی موږ سره F-16 دي موږ سره چې تندر دي ځکه د اسرائیل او د امریکې کونه نه ټینګېږي زه تاسو ته وایم چې تاسو په دې خبره ځان پوه کوئ چې دې مقابلې ته خان صاحب قوم تیارو چې کله قوم تیار شو نو خان صاحب وی absolutely not چې قوم تیار شو نو خان څه وایي absolutely not او چې چا ورسره ګوتې وکړي نن د الله شان ته وګورئ الله پاک شان ته وګورئ یو نه دوه نه درې نه څلور نه یو عمران خان او پی ټی آی حکومت چلو او زه دې په 11 واړو چلی مړه ځه ودې چلی او شرمېده دا د الله د طرفه ده اوس په سلاګانو مشورو دي چې څه به کوو نو اسم ته نه جوړیږي خدا الله پاک دې قوم ته شرمول عزیزانو چې کله موږ ته کم چیلنجز دي تاسو ته ما وویل چې موږ دغه خلک دا اسرائیل او د هغې لابي موږ نیوکلیر سټیټ نه مني هغه موږ آزاد حیثیت کې نه مني هغه موږ د مسلم دنیا لیډر نه مني په دې خبره ځان پوه کوي نو هغې دغه لیډران ولې د هغې له سپورټ ولې ورکوي د دې لیډرشپ پیسې هغې سره پرتې دي منی لانډرینګ په دواړو ملکونو کې جرم دی چې دلته نه پیسې یوسي او کم ملک ته یوسي هغه ملک هم جرم دی دې ملک هم جرم دی د دې خلکو فایلونه هلته پراته دي د هغې د بینکونو ریکارډونه هغې سره دي هغې ته وایي چې که تاسو زموږ خبرې نه منئ نو ستاسو دا فایلونه موږ سره پراته دي دلته تاسو موږ جیل کې مچو تاسو نه پیسې مخلو نو ووایه چې غلام دا قوم دی او که غلام دا غله دي په دې خبره ځان پوه کوي چې دا 11 پاټۍ راجمع دي او دا پتشه خبره باندې ولې په ځمکه کېناسته د دې کمزوري ده د دې ټولې پیسې بهر پرتې دي او هغه غیر قانوني دي زه نن عزیزانو خان صاحب سره ما تاسو دغه تقریر اورېدلی دی د هغه د تقریر یو حصه تاسو ته وایم او دا خان صاحب ما ته سپیشلي وایي چې دا خبره ISF ته وکړه چې موږ ته کوم چیلنجز دي دا چیلنجز دوه طاقتونه د دې مخې ته ولاړ دي یو پاکستان تحریک انصاف د غله نه پاکستان تحریک انصاف او عمران خان او بله ما ته دا خبره هغه وکړه چې دا ټولو خپل یوت ته او سټوډنټانو ته دا خبره وکړه چې نن په ملک کې یو اداره ده چې د دې ملک طاقت دی چې دا دواړه ملو شي
نه بغیر د عمران خان نه کیږي او نه بغیر د دې ادارې نه کیږي. دا خبره یاد ساتئ او دا لازم و ملزم دي او نه پدې کې خفګان پکار دی او نشته. تاسو به ډېر زر وګورئ انشاءالله د دې غلو خلاف، د دې امریکې خلاف، د دې اسرائیلو خلاف او د دې یورپ خلاف به دا پاکستان ودرېږي. پاکستان تحریک انصاف د عمران خان په قیادت کې به نه صرف عوام دي، دا ټولې ادارې به انشاءالله د پاکستان تحریک انصاف په قیادت. इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, अमेरिका का जो यार है जो बिकने को तैयार है, वो मरियम का जो प्यार है, زه دا یو خبره ډېره کوله मरियम का وکړم. जो प्यार है. تاسو कप्तान इशारा कवा, शफरमान इशारा कवा, कप्तान इशारा कवा. زه د پاکستان تحریک انصاف بانی رکن یم او زما عمر 30 سالو چې تحریک انصاف جوړ شو. ما همدغسې ستاسو په رنګ کې جواني تېره کړې ده. خو نن زه تاسو ته دا خبره کوم چې په دې خبره ځان پوه کړئ چې پاکستان تحریک انصاف کمزوری کول او زمونږ د پاکستان تحریک انصاف کمزوری کول او زمونږ اداره کمزوری کول دا د دشمن پروګرام دی. او زه تاسو سره دا وعده کوم چې انشاءالله ډېر ځل به د اداره او تحریک انصاف تاسو په یو صف باندې وګورئ. اصل مقابله هغه خلکو سره ده چې ما غلامۍ، اصل مقابله هغه خلکو سره ده چې زما ازادي نه مني، اصل مقابله هغه خلکو سره ده چې زما نیوکلر سټیټس نه مني، اصل مقابله هغه خلکو سره ده چې ما د اسلامي دنیا قیادت ته نه پرېږدي. خو انشاءالله صرف پاکستان نه عمران خان به د مسلم دنیا قیادت کې ستاسو مخې ته به کوي انشاءالله. زه ستاسو شکریه ادا کوم. ما په 4 کاله کې بلکې چې ګورنرانه کوشم یو جلسه کې مې تقریر نه دی کړی، خو چې څومره زه د دې ایج نه تېر یم چې کوم تاسو یې، زه به تاسو ته د پارټۍ د منشور مطابق د عمران خان په اجازت تاسو ته د پارټۍ د سوچ خبره کومه. زه نن ډېر خوشحاله شوم چې اول به زه لکه ستاسو جذباتي وم او نن زه بوډا شوم نو تاسو ته د تحریک انصاف د منشور خبرې کوم. زه ستاسو ډېر شکر ګزار یم. ډېره موده پس رانه دومره خوله ووته، ډېره موده پس دومره ګرمۍ کې کېناستم، خو ډېره مزه یې وکړه. ستاسو ډېره شکریه.